خان صاحب چې کله نو ناس په کرسۍ باندې نو هغې ډېرې وعدې کړې وې چې دا به کېږي نوکریان یې به ورکوو خو ماشاءالله څه ویلی نه شو خان صاحب چې دی د شته نوکریانو نه خلک خلاص کړل بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ستړي مشه په خیر رالی زه ستاسو قربا ابوبکر صدیق خان قدرمنو دا مهال په بالاګړی بازار کې موجود یو نو نن د دې ځای د خلکو نه د دکاندارانو نه د عوامو نه تپوسونه کوو د هغوی نه پوښتنې کوو چې آیا د بالاګړی موجوده مسایل څه دي موږ سره اوسئ قدرمنو دا مهال دا په موقع سره یو نوجوان موجود دی اشنا څنګه څه نوم دی د کوم ځای ډیره مننه زه د شهبازګړی یم او زما نوم بلال دی بلال دا راته ووایه چې موجوده ستاسو د شهبازګړۍ یا د بالاګړۍ څه مسایل دي مسایل دا دي رش ډیر دی د روډونو د مسایل دي راته چې کار پې جاري دی او لکه دیو اکسیډنټ هم پکې زیاتره کیږي او دلته کې رش ته وګوره نو مسایل ډیر دي خو بس تپوس کولو والا څوک نشته شکریه جی مننه بل یو ملګری سلمان را سره موجود دی سلمان د کوم ځای جی زه د بای خان د بای خان سبق مبق ته ویلی دی الحمدلله جی میټریک مې کړی دی زبردست څه کار کې دی ځای جی موږ دلته د لوبیا والے سره کار کوو ماشاءالله زبردست دا راته ووایه چې مسایل بازار کې څه دي یا د بالاګړۍ یا د شهبازګړۍ عوامو ته کم مسایل دي هغه راته ووایه لږ شان مشره مسایل خو دا دي چې خان صاحب چې کله نو ناس په کرسۍ باندې نو هغې ډېرې وعدې کړې وې صحیح چې دا به کېږي نوکریان یې به ورکوو خو ماشاءالله څه ویلی نه شو خان صاحب چې دی د شته نوکریانو نه خلک خلاص کړل ما الحمدلله میټریک کړی دی زه دلته دا لوبیا والا لږ کیمره وښیه زه دلته لګیا یم دا حل مې دی زه کار کوم صحیح نو دا 10-12 سال چې ما کم تعلیم کړی دی دا لوبیا دپاره ما کړی صحیح دا صرف د خان صاحب غلطیانې دي چې دا دغه ماحول چلیږي که نواز شریف هر څنګه هو خو دا مسایل ستا په خیال په لسم تاله کومه نوکري درکړي یار په لسم نه مونږ دا وایو چې دومره بدل شو چې مونږ مخې ته بړایي م پرېښوده صرف دغه وجه ده نور په لسم نن سبا میټریک هېڅ اهمیت نشته مونږ الحمدلله پړای سره ښه کافي شو زه دا وایم که نه چې د دې ځای کوم مسایل دي ګوره دې ځای چاته د بجلۍ لوډ شیډینګ دی د چا روډ اچوي چاته ګیس نشته نور په دغه مسایلو را سره لږ شانته خبره وکړئ مشره مسایل خو دا دي چې ګیس خو لکه د شورو نه دلته بالکل نشته شارټیج دی او بجلی خو د شپې په 2 بجې بجلی ځي تاسو لکه دې ته وګورئ بیا پته نه لګي بجلی څه ټایم راځي څه ټایم لاړه شي د بجلی بالکل لکه هېڅ دغه نشته دی شکریه نو مونږ دا وایو چې لږ خان صاحب په خپل هغې وعدو باندې لږ شان دی دغه وکړي او لږ د زمونږ سره لږ کوپریټ وکړي مونږ ډېر زیات پریشان یو جي چې کوم موجوده حکومت دی نو هغوی ته وایو چې دې ځای چې څومره عوام دي د دوی ګیلې دي او شکوې دي او د دوی کوم مسایل دي نو مهرباني وکړئ راچکر شئ د دوی دا مسایل تاسو واورئ سکولونه خو بند دي خو په ټوله دنیا کې قدرمنو را سره ممبر صاحب سمیع الحق صاحب موجود دی ممبر صاحب د ټولو نه اول خو ستاسو د ټایم ډېره مننه دا راته ووایئ چې موجوده ستاسو د علاقې یعنې د بالاګړ څه مسایل دي دا راته ووایئ زمونږ خو اصل مسایل دا دي چې کوم خلک دا غریبانان دي په دې کله تخونه اوچتوي کله پې د ګرانۍ باره کې او غریبانانو له چې کوم دي څوک تخونه ماتوي څوک وله څه کوي زما دا وزیر اعلی ته زما ټولو ایمانه ته دا خواست دی چې کوم دی د غریبانانو خاص هم تباه برباد شو خو نور دی نه تباه کوي چې کوم دی د چا نه تخونه اوچتوي د چا نه څه اوچتوي نو دا مهرباني دا به ورته زموږ خواستي دلته زموږ ډریوران دي بې فضوله تنګوي را تنګوي که پولیس والا دي کار سړی نو دا بله نه دي پکار چې یو غریب سړی تعاون نشي کولی نو په عذابی دی نه او بل خبره د روډ باره کې به زه ووایم چې کله روډ راځي نو دا سرکاري ځایونه به لازم ختمیږي خو چې روډ نه راځي نو زیاتیات نه دي پکار چا سره بالکل او شکریه نه موجوده مسایل د عوامو ته د دې کلي عوامو ته دغه غټ مسایل کم دي چې یاره هغې ته MNA MP یا نور واکداران په هغې کې لږ غونته شاته دوی ته مسایل جوړ شوي یاره مسایل خو دا دي چې یو مهنګایي ده دا خپل دا نیزه دا اوره هر څومره دا به راوړه ما په 450 اوس دا په 1500 په 600 باندې شوې ده هر شی د اور په بیه دی په دې حکومت کې او په دې حکومت کې یو سړی هم نه دی خوشحاله دا داسې حکومت دی چې کوم دی چې هر سړی په دومره اوبو کې ډوب دی
بعد دغه مسایل دي زه به نور څه خبره وکړم خو دغه شارټ کټ خبره مننه شکریا السلام علیکم السلام علیکم قدرمنو دا مهال دا ټایم ما سره دوه درې مشران ولاړ دي د دوی هم څه مسایل دي دغه مسایل تاسو ته وړاندې کوو السلام علیکم جی السلام علیکم جی زه د بالاګړې جی جی وای د بالاګړې زه زکات چیرمن یم زمونږ دا مسله چې د ایچ بی ایل والی چې کوم دی تقریبا 8 میاشتې وشوې چې دا چیک زمونږ جمع کړی دی د 5 लाख څه د پاسه دی صحیح او تر اوسه پورې زمونږ اکاونټ سر راغلی نه دی صحیح شي جی ورپسې بیا ضلعي دفتر والے مونږ له دا دویم چیک راکړی دی دا د 12,87,000 روپو دی دا رانه نه جمع کوي نو تر اوسه پورې مستحقین چې کوم دی مونږ له راځي او مونږ تیښت له راوستو ایچ بی ایل والا ظالمان چې کوم دی هغې دا اکاونټ مونږ له نه کولاوي اوس اخري یې راته دا ووی چې تاسو ځان له بل اکاونټ په بل بینک کې کولو کې نو دا د غریبانان دي چې دي ته خپل حق په خپل ټیم باندې ملو شي نو خبره شکریا جی دوه درې مشران نور هم دي دوی سره خبرې کوو باچا صاحب او تاسو یو منټ راکې یو جهان مننه کوو تاسو د ټایم دغه مسایلو باندې راته لږ شنته رڼا واچوي چونکې تاسو هم په ګورنمنټ کې یا ستاسو ورور دی خو بیا هم تاسو کم مسایل چې د ایم یا ایم پی نه پاتې شوي او عوامو ته تکلیف هغه به تاسو وایي موږ ته ټیک ته موږ ته خلم بیا نه دا تکلیف ته چې لکه دا څنګه چې جهانگیر چیرمن صاحب دا خبره وکړه د دې شابسګړي یو بی ایل بینک چې کوم مطلب دا ایچ بی ایل بینک ته نو دی موږ سره ذاتيات دا کړی تقریبا سکالو شو یا تم میاشتې شو چې دی پسې لکه زه په خپلم تل راغلم دیم تل راغلی دی والله علم چې چا پکې وینا کړی دا ذاتيات کې سلب کوي د دفتر دغه مطلب دا دی یا کې دي چې د شابسګړي خلکو په دې باندې پر شریعت جوړ په دې وجه باندې به دې لیکاو دلته مکولا وکړي سره دفتر والو مطلب دا دی مطلب دا شی له تګړ وټ دی دلته کې خلک مونږ تنګیا یا یو چکتی یا بچکونه دای مونږ ته پاشي وی د لاسو کې دی یو چک غي سره پروتي اس قسمه مطلب دای تر اوسه پورې سحل نه باسو مهرباني دی وکړي شي مونږ له دا اکاونټ چې کم دی په بالاګړې کې مطلب دی دلته زمونږ بانک شته دی الهي بانک دی مهرباني دی وکړي شي دا دلته دی مونږ ته دا اکاونټ کولو کړی شي مهرباني دی وکړي ځکه چې خلک مونږه مطلب دا تنګي او دا ذاتيات چې دی مونږ سره کم کوي نه پوي چې دا خلکو په وجه باندې کې یا نور څه مطلب دا دی سم طالبان نه کیزه بل رد نه خبره مهرباني ډیر مهرباني شکریا ډیر مننه جی